السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن یو نوی خبر را مخته شوی دی. پر رسالپور کې د واده زلمی په لومبۍ ورځ د خپل کور نه وتښتېدو. اخر ولې وتښتېده؟ څه داسې واقعه ورته مخې ته راغلې وه چې دا غریب دومره مجبوره شو او د خپل کور نه وتښتېدو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیوی نو مخرباني کې زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. باقي وسه غنټه نشانونه یې چاره ونی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو نن سبا ډېرې پراډیانې او ګڼکفانې ښځې راوتې دي. ډېرې بهانې او ډېر د غلط کارونو چلونه ورځي. په رسالپور کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې یو هلک خپله مور یو کور ته رشتې پسې لېږلې وه. هغوی ورته هلته اخیسته جینۍ خولې وه، یعنې 1400 کالو به وه. د هلک کور والا رضا شول او جینۍ یې وکړله او د جینۍ کور والا هم وله ورکړله. کله چې واده نږدې شو د ښځې خاوند خپل منځ کې ملاقات وشو نو د هغې جینۍ په ځای ورله یو غټه ښځه یعنې 45 کالو وه. هغې ورله راوستې وه او د غریب ته یې په نکاح کړې وه. د خپل کور والا ته هم خبر نه و، په پټ مخ یې راوستې وه چې څنګه بیا سحر شوی دی، د واده زلمی د کور نه تښتېدلی دی او نه معلومه طرف ته تللی دی. هغه کلي کې یو بل شان دی خل شروع دی، څوک سوی او څوک سوی. پولیس والا هم راغلی دی د دې خبرې حل به روباسي چې اخر دا واقعه څنګه رامخته شوې ده او ولې داسې کار وشو. نو عزتمندو موږ ته پکار دی چې د داسو پراډیانو ښځو نه ځان وساتو او بل مسلمان ورور ته هم د دې ترغیب ورکړو چې د داسې کار نه ځان وساتئ، ځکه چې نن سبا ډېر زیات بدحل شروع دی. د ښځو نه هم ګڼکپانې جوړې شوي دي. الله تعالی دې رحم وکړي. دوستانو دا وه زموږ د دې وختني معلوماتي ویډیو. د نورونی معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. خواږه سکینډې نشان وایي چې رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.